السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما یو دوست د قاری صاحب او هغه ډیر خوبونه ماته بیانوي. ډیر خوبونه په باره کې راته خبره وکړئ. زما یقین نشته چې رښتیا وایي او که دروغ وایي. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل وفات مبارک نه مخکې دا وفرمایل چې د نبوت تمام اجزا ختم شو، یو جز باقي پاتې دی چې هغې ته ویلی شي خوب. رښتیا خوب دا د نبوت د اجزاو نه دي. کم خلک چې په نن زمانه کې دا زیات خوبونه یې دا اکثر دروغ وایي. رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې فرمایي کم سړي چې د دروغ خوب چاته بیان کو دا به دته په ورځ د قیامت باندې داسې ګران پرېوځي لکه دوه وربشې په یو بل پسې تړل. تاسو چېرته دا لیدی شئ چې دوه وربشې څوک په یو بل پسې وتړي؟ نه شي تړلی. د قیامت په ورځ به ورته د دروغو خوب چې خلک بیانوي دا به ورته داسې پرېوځي. نن سبا خلک ډېر دروغ وایي. چېرته مړی وشي دی لاړ شي ځان نه هغه خیرات هغه ډوډۍ کې ځای کوي نو دی دروغ شروع کړي. یاره ستاسو مړی مې داسې لیدلی و، ډېر ښکلی مې لیدلی و، ته کپن څه نه پېژانده کېده، په جنت کې ګرځېده، په باغ کې ګرځېده. دا د دروغو خوبونه چې څوک وایي دا د الله په باره د الله نه ویرېږئ په ورځ د قیامت به جواب ورکوئ. دا داسې خوب بیانول دي لکه ته چې په نبوت باندې دروغ وایي. ځکه دا د نبوت د اجزاو نه دي خوبونه. په قیامت ته نږدې مې یو کتاب کې لیده چې هر خوب به صحیح او چې د دروغو خوب د ځانه بیان کړي د خلکو په زړه کې شکوک شبهات زیاتوي. دا د نبوت د اجزاو نه دی. دا داسې ده لکه ته چې په قرآن باندې دروغ وایي چې یو سړی د ځانه خوبونه وایي او زیات خوبونه داسې پالتو یا یو مولوي صاحب هر چاته به ویل ما خوب لیدلی، خوب به بل څه نه و لیدلی، بس نبي علیه الصلاة والسلام مې په خوب کې لیدلی. بس نبی علیه السلام موږ بل مولوي صاحب ورته ویلي ما چېرته خپله کمره کې 24 ګنټې ناست یم دیوالونو ته ګورم دا مې په خوب کې ونه لیده. تا هره شپه نبي علیه الصلاة والسلام په خوب کې ویني. داسې خلک دي د الله نه ویرېږي په دې باب کې. سوال